دا ویډیو چې د فیرفیکس ولسوالۍ د عامه کارونو او چاپیریال خدماتو ریاست لخوا چمتو شوی به د چوان ایونیو د اوبو شید مطالعې د دې مطالعې بشپړولو لپاره ولسوالۍ د کتسوګین بزګ یو سیمه ایزي شرکت چې د ښاري سیلاب د رفتارونو تحلیل او د ټولنې د لچالۍ زیاتولو لپاره د سیلاب د پراختیا موږ به د طوفان اوبو د ښه والي پروژې په اړه بحث وکړو چې د راتلونکي طوفانونو په مهال د سیلاب خطر او شدت کمولو لپاره د چوان ایونیو او اتمې سړک د تقاطع شاوخوا د نږدې 250 هکټر څخه د طوفان اوبو روان په یوه طوفان اوبو د انتقال سیس په دې سیستم کې پایپونه او انسان جوړ شوي چینلونه او همدارنګه اصلي چینل او د یوې طبیعي سیلابونو له مخامخ ساحې سره شامل دي. شدید باران د سیستم په ډاډه کوي چې زیات جریان لري چې په سړکونو کې او نږدې کورونو ته سفر کوي او به د لږه مقاومت ډېر شتون لري لار تعقیب کوي. د طوفان د اوبو پایپ سیستم انلیټونه ګوډونه او چینلونه د عام طوفانونو څخه د باران د اوبو د روان کله چې لوی او لږ عمومي طوفانونه دغه سیستمونو غاړه کوي او به نور شتون لارې لټوي او په ټیټ سیمو کې لکه سمپونه او سیلاب ځایونو کې هغه لار چې اوبه دغو ټیټ سیمو ته د رسیدو لپاره واخلي د اوبو د ځمکې امداد لار بل کیږي که چیرې په کور کې پرانیستل د اوبو ژورۍ څخه کم وي کور د سیلاب په خطر کې لري. د ټولنې غړو او ملکیت د ښه ساتنې لپاره فیرفیکس ولسوالۍ په ګاونډۍ کې د سیلاب لاملونو په پوه شي او د راتلونکو سیلاب د کمولو لپاره د پرمختګونو د ولسوالۍ غوښتنه کوي چې اوسیدونکي د 100 کال پورې د شدید طوفانونو په مهال خوندي ساتي د کور په هر واسطه برخه کې د اوبو د ننوتلو فرصت کمولو له لارې چیرته چې څوک ژوند کوي یوځي کې ولې پیچلي ماډلونه جوړ کړي چې څنګه باران د طوفان اوبو د انتقال سیستم او د ځمکو د امداد لارې موجوده شرایط ماډل په اوبو شید کې د اوسنۍ شرایطو استازیتوب کې ولې د طوفان سیستم د ښه کولو څو احتمالي سناریوونه د ډیرو تنظیمونو ازموینې وروسته موږ د نور انجینري کارونو لپاره یو سپارښتنه لرو او په احتمال د دې مطالعې تمرکز د چیروکي ایونیو اته سړک او چوان ایونیو سره د طوفان د اوبو د منتقل سیستم ده. دا د هر سړک لارې لاندې د کلورت پایپونه شامل دي پرانستي چینلونه چې د پایپونو ترمنځ اوبه لري او په پای کې تر کیکو کرنت په انځور کې پایپونه د ژیړ لیکونو په توګه ښودل کیږي او پرانستي چینلونه د نیلي خطو د موجوده شرایط ماډل له پایلو پر بنسټ د سیلاب اصلي لامل ټاکل شو چې د موجوده سړک لارو کلورټونو ترمنځ کې د چینلونو ناکافي اندازه وي چې د شدید طوفانونو په مهال د لوی مقدار اوبو تیر کولو لپاره خورا کوچني دي. دا کلورټونه د وی ډاټ لخوا ساتل کیږي او په اصل کې د یو 0 کلن طوفان لپاره اندازه و. په ځانګړې توګه د یو 0 کلنه طوفان د سیستم ظرفیت لا 0.000 مکعبي یارونو څخه زیات چې د 6 فوټبال میدانو سره د 6 فوټ په پایله کې او به د هر کلورت پورته راټولوي تر هغه چې ژوره د سړک لارې یا د چینل بانکونو له لوړۍ څخه زیاته کړي. یو ځل چې دا رامنځته شي لوی مقدار اوبه د طوفان د اوبو د انتقال سیستم څخه د کورونو په ګډون شاوخوا سیمو ته راځي. د چوان ایونیو کلورت سره نږدې د ځمکې سطح نامناسب ګرډینګ لري. دا معنی چې د ځمکې د سطحې چالان د چینل څخه لرې اوبه مستقیم کوي. د دې له امله کله چې سړک اوږد زیات اوبه د چوان ایونیو په کورونو ته د ځای چې بیرته چینل ته ورسیږي باران په مستقیم ډول په سړک یا نږدې یادونو کې راځي په ورته لار جریان کوي چې ستونزې وده کوي. د طوفان د اوبو سیستم د رازولو لپاره 4 اصلي ستراتیژي په ځمکه کې د امداد ښه کول د سیلاب ثابت کول د سیستم اندازه یا د لیږد ظرفیت لوړول یا د ذخیرې اسانتیاوې جوړول لکه د تالاب یا د ځمکه زمینې ذخیرې. ټول 4 تګلارې په دې سیمه کې د سیلاب د رسولو لپاره په پام کې ونیول شو خو امکان په ډیرو فکتورونو پورې اړه لري چې په ټولنې باندې د جوړونې اغیزې لکه د جرګو لرې کول شور او د سړک بندول هم ارزونه او د جوړونې هڅو د اندازه او مودې په اړه توپیر وکړي. د ډیرې تنظیمونو د ماډلنګ او ازموینې وروسته په شمول د اندازې زیاتولو او ذخیره کولو تطبیق مختلف ترکیبونه یو سناریو د ودانو د سیلاب کمولو د جوړونې امکان او پروژن شوي لګښت وړاندیز شوي پرمختګونه په دې شکل کې ښودل شوي.
د موجوده طوفان اوبو د انتقال سیستم کې بدلونونه د ارغواني کرښونو په توګه ښودل شوي. د موجوده پایپونو او پرانیستو چینلونو سره دا د ښه والي سناریو د اشت سړک د شمالي اړخ سره د سیستم د ظرفیت لوړولو له لارې د سیلاب ځانګړي بدلونونو کې د سړک اوښه او سړک ساحې لاندې د نوي بکس کلورت نصب کول او د چوان ایونیو په ختیځ اړخ کې د نوي پرانیستي چینل رامنځته کول د ترکیکوکرن په لور د جریان. دا نوي بکس کلورتونه به د هغه اوبو ډیر مقدار منتقل کړي چې اوس مهال د موجوده اتستریت کلورت په لوري جریان کړي. د دې کلورت د پای ډیزاین به معتدل جریان ته اجازه ورکړي چې په اتمه سړک کې دوام وکړي لکه څنګه چې اوس مهال کوي او به نوي چینل تختیز جریان واستوي کله چې د سیلاب اوبو ډیر لوړ وي او د موجوده سیستم د ډیر. دا د نښته ته اجازه ورکوي چې د عادي شرایطو په مهال لمر یا لږ باران ورځي په مهال د 5003 او 5005 چوان ایونیو ترمنځ د پرانیستي چینل سره به اضافي ثبات اقدامات پلي شي ترڅو د نور کېږي. په پای کې د دوو کورونو لپاره د وچ غیر فعال سیلاب پروفسونه وړاندیز کېږي. په ځانګړ دا زموږ اوسنی سپارښتنه شوی حل دی چې به نور اصلاح ته اړتیا لري ځکه چې موږ د ټولنې او اداري ګډونوالو سره کار ته دوه. دا پرمختګونه موخه دا ده چې د ترکیکوکرن کې اوبه لیږل د کورونو او سړکونو څخه لرې څومره چټک او مؤثره تر ممکن. ماډل ښیي چې که جوړ شي نو دا پرمختګونه به د اتمې سړک او چوان ایونیو سره په پام وړ ډول کومولی شي. موجوده چوان ایونیو سړک لارې ته د جریان کم کولو له لارې د شدید طوفانونو په مهال د طوفان د اوبو د انتقال سیستم دننه جریان پاتې شي چې د چوان ایونیو ختیځ اړخ په کورونو ته خطر کم کړي. د دې پروژې اټکل شوي چې شاوخوا 3.6 میلیون ډالر لګښت لري چې د ولسوالۍ د طوفان اوبو خدمت ولسوالۍ له لخوا تمویل شي او د جوړونې د ډیزاین او اجازه ورکولو لپاره اضافي وخت به اړتیا وي. په پام کې د نورو پرمختګونو سره په نسبت دا سناریو د جوړولو لپاره لږ ګران او چټک دی. لکه څنګه چې یادونه وکړه نور تنظیمونه ازموینه شوي مګر د نورو کار لپاره. نور معلومات د پروژې ویب پاڼې په اړه د پاورپوینټ لنډې او تخنیکي راپور کې موندل شي. راځئ بیا کتنه وکړو. د سیلاب مسلې د چیروکي ایونیو او چوان ایونیو ترمنځ د کور مالکینو او سړک لارو هغې د اته سړک سره د وړاندیز شوي نوي کلورتونو جوړول د چینل ثبات او سیلاب پروفیوشن سره به د راتلونکو شدید طوفانونو په مهال د سیلاب خطر او شدت کموي. خو به د څو میاشتو د جوړونې شور د ولسوالۍ کارکوونکي به د ګاونډیو د اوسیدونکو څخه نظریاتو ته اورېدل او ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ په سکرین کې د اړیکو معلوماتو په کارولو سره خپل افکار موږ سره شریک. موږ ستاسو څخه اورېدلو ته سترګې لرو.